السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی اپریټر اورلوډینګ ان پایتان. چې دا اپریټر اورلوډینګ په پایتان کې څه شی دی، دا مونږ کم ځای استعمالو او د څه لپاره استعمالو. نو زموږ ایجنډا څه ده؟ ډیفاین لاین کلاس، دا یو اگزامپل بکو. اپریټر اورلوډینګ، بیا اگزامپلز، او څلورم نمبر میجیک فنکشن. دا به هم تاسو ته ښیم. خو د دې ټاپک د شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو اډوایس کوم، او هغه دا دی چې تاسو که دا ویډیوګانې نه وي کتلي، لکه مخکینی ویډیوګانې تاسو نه وي کتلي او تاسو دې خوا ټوپ وهئ، مخکینو ویډیوګانې د تاسو ټوپ وهئ که نه، نو اول تاسو د سر نه دا پلی لیست سټارټ کړئ. ټیک شو؟ د دې سر نه د پارټ 1 نه تاسو شروع وکړئ او په مخ راځئ. ټیک شو؟ دا تقریبا 54-55 ویډیوګانې ته ما د پلی لیست ورسو. نو اول تاسو دا ویډیوګانې د سر نه په ترتیب باندې شروع کړئ، نو بیا به پوهیږئ. که تاسو په منځ کې ویډیوګانې ګورئ او ټوپ وهئ، یو سیټ د ټوپ وهئ بل سیټ ته، نو تاسو بیا کنفیوز کیږئ او بیا تاسو لینګویج به نه زده کیږي، بیا به تاسو دغه کیږئ، بور کیږئ، به هر یو لیکچر نه به تاسو بیا بور کیږئ. نو زما دغه دا دی چې تاسو دا پلی لیست شروع کړئ، د اول نه والا تر د اخره پورې سټیپ بای سټیپ سر ته یې رسوئ، نو تاسو بیا پوهیږئ. ټیک شو؟ راځم زه خپل ټاپک ته. دا زموږ ایجنډا شوه. زه اوس ټاپک ته راځم. د دې ډیفاین ا کلاس لاین، د دې د شروع کېدو نه مخکې زه تاته یو شارټ ډیفینیشن کوم. شارټ ډیفینیشن. ټیک شو؟ اپریټر اورلوډینګ از ا ټیکنیک. دا یو څه دی ټیکنیک دی، طریقه ده اف ګیوینګ ان اپریټینګ ملټیپل مینینګ. د یو اپریټر ملټیپل مینینګ مونږ ته راکوي. ټیک شو؟ که هغه پلس دی، که ماینس دی، که هر یو اپریټر دی مونږ ته په ابجیکټ کې هغه څنګه دغه راکوي. مثال یو یوزر ډیفاینډ ابجیکټ دی. ټیک شو؟ depending on the context of data type. هغه په چا باندې ډیپند کوي؟ دغه ډیټا ټایپ باندې ډیپند کوي. ټیک شو؟ it act often especially by defining special magic methods. او بدی کې مونږ څه استعمالو؟ یو special magic methods دی، ان شاء الله غرست روان دي، هغه به کې مونږ استعمالو. نو دې څه ویل کېږي؟ اپریټر اورلوډینګ. اوس راځي ټاپک ته. define a class line. ما مثال یو کلاس لاین ډیفاین کو. ټیک ده؟ دا می کلاس جوړ کو، انټ میتھډ می جوړ کو، بیا می یو شو میتھډ بل جوړ کو. ټیک ده؟ او سیلف ډاټ لینث. ټیک شو؟ د دې به لینث اساین کوم نه دیز نه، یو د می لینث اساین کو 10 او بل ابجیکټ می ور واچو 20 می ور واچو. ټیک شو؟ ها سویم نارمل چې مونږ څنګه ایډیشن کوو. ټیک شو؟ لکه 5 او 5 جمع کوو نو سره راځي 10 راځي، یا مونږ سټرینګ جمع کوو کنه، سټرینګ دا غینه سره راځي. لکه زر دلته د دې اگزامپل کوم، لکه دې ځکه ګوره زه مونږ څه کوو فرند نارملی مونږ داسې کوو کنه، لکه مونږ دغه ورکوو. ټیک شو؟ 2 او 3 جمع کوو نو سره راځي 5 راځي. داسې مونږ که سټرینګ جمع کوو نو دا غي ځان له بیهیویر دی په ایډیشن کې، نو هیلو او ورډ دا به دوانه څه کوي؟ کینکینیټ کوي به. اوس ګور دا زه رن کوم، د یو نه 5 رالی او د بل نه هیلو ورډ رالی. نو که اوس که زمونږ دا ابجیکټ چې دا خو د مخکې نه ډیفاینډ دی آر لري، که اوس مونږ په خپل ډیفاین کړي ابجیکټ او یوزر ډیفاینډ وي، د هغې سره به بیا څنګه چل کېده. ټیک شو؟ نو زه اوس ویم چې یار دا L1 او L2 ما ته جمع کا، نو 10 او 20 به ما ته جمع کړي، او په L3 کې به ما ته د څه کې سټور کړي، او شو ډاټ لین دا چې لین دغه کومه. نو څه خیال دی چې زه دا فنکشن رن کوم نو ما ته به څه آوټپوټ کې به څه راځي؟ دا ستاسو یو شارټ اسایمنټ شو، لکه یو 15 سکند لپاره دا ستاسو اسایمنټ شو. دا د زه اوس ښیم، خو تاسې په سوچ وکئ او کمنټ کې ما ته ووایئ چې او د دې نه به څه آوټپوټ راځي، یا به د ایرر راځي یا به مال آوټپوټ راځي. ټیک شو؟ زه درته مخکې دا ډیفاین کوم، خو ما ته اوس فلحال په کمنټ کې ووایه. اپریټر اورلوډینګ ګیوینګ ایکسټینډډ مینینګ. مونږ ورسره یو داسې یو نور مینینګ څه کو ایکسټینډ کو د اپریټر سره، که پلس دی که ماینس دی، بیانډ دیئر پری ډیفاینډ مینینګ. دا هغه مخکینی پری ډیفاینډ مینینګ چې کوم و د پلس څه دی هغه نارمل ایډیشن کې، لکه 5 او 5 سره راځي 10 راځي، داسې اپ ټو سو آن. We can define all existing operator but cannot define new operator. مونږ به ډیفاین کوو دغه existing operator خو په یو بل میتھډ باندې، په یو بل بیهیویر به ډیفاین کوو. نو دې څه ویل کېږي؟ اپریټر اورلوډینګ. لکه ما سره ګوره اگزامپل دی. ټیک شو؟ لاین اگزامپل هغه مې اوس دوباره ولیکو. ما چې دلته کوم مخکې طریقه وښوله چې مونږ سیمپل L3 is equal to L1 plus L2 او L3 dot show length په دې باندې مونږ څه کوو؟ دې باندې مونږ شو کوو. نو دا سیز غلط و، په دې باندې مونږ ته ایرر به راکوو، خو مونږ ته به ایډیشن نه کېدو د ابجیکټ. دې دپاره مونږ ایډ
دا یو میجیک میتھډ دی د ایډیشن لپاره دا مونږ استعمالو نو په دې په ذریعه باندې مونږ څه کولی شو دوه آبجیکټ هغه مونږ ایډ کولی شو نو تاسو بدل د ډیفاین ایډ سیلف او ادر سیلف ته براشي دا یو آبجیکټ او د ادر ته براشي دا L2 دا براشي دې دوانو په دې آرګومنټ کې به واخلي نو ماته به ریټرن کی لاین سیلف ډاټ لینث ټیک شو د دې لینث په ماده ډیفاین کې لینث سیلف ډاټ لینث څه دی 10 دی پلس other dot length دی 20 نو ماته به په شو لینث چې کله رن کما L3 ډاټ شو لینث نو ماته به شو کی 30 اوس راځي د ایگزامپل ته دا د وځ کومه ټیک ده او لکه په دې ځکه دلته ما باکس ډیفاین کړی دی خو زبرته دا به کنورټ کوم لاین ته ټیک شو دې زنو مور کوم لاین ټیک شو او دې لبا ویټ ما ور کړی نو زب خیر لینث به کوم لینث ټیک شو دې لمم لینث نمبر کو دا به هم ز لینث کوم لینث ٹھیک دا دا به هم لینث کوم ٹھیک دا دا ټول می بدل کو اوس ګور ما دغه لین دغه اگزامپل ما ولیکو ما څه بل څه نه دی لیکلی ما چېرته کوم په سلایډ کې دا اگزامپل شو کو دا مې دلته ولیکلو یس که زه دا ایډ فنکشن د دې نه لري کوم داسې لري کوم ټیک دا او زه داسې پرینټ کوم داسې په دې طریقه باندې چې دا ما د دوه پرینټ کا 10 او 15 ما د پرینټ کا او ما د په دې بل دغه کې نه دي کې ما د شو کا په دې بل ابجیکټ کې که زه داسې وکم ګور ما ته بس ایرر راکړي ٹھیک شو ایرر کی ماته وای ټایپ ایرر unsupported apparent type s پر پلس یار دا نه سپورټ کوي ته چې ورته کم داسې زونه ته اساین کړه دا دې نه سپورټ کوي ٹھیک شو یس کدا اوس نه سپورټ کوي دې لپاره موږ وسو دغه میجیک میتھډ دا به استعمال کوو زه یو بل شو فنکشن دا هم جوړوم چې دې موږ ته بیا شو کوي ٹھیک شو def show ٹھیک شو نو شو ما د بیا پرینټ کی سیلف ډاټ لینث زه بدلته اگزامپل کې موږ څور کړی دي یس دلته شو لینث ور کړی دی نو شو لینث به ما دا سیلف ډاټ لینث دا ما د شو کوي ټیک دا او ایډ بس کوي دا ما دا ایډ فنکشن نه دی دا ما د ایډ کوي ټیک دا لینث د دې اولنی ابجیکټ او د دویم ابجیکټ ټیک دا دا بز رن کم ګوریاس ها اوس ګور په دې ټیم کې ما دلته 10 ور واچو دلته می 20 ور واچو زه چې کله دیږي کې دا B1 ابجیکټ او B2 دا څه پرینټ کوم دا ایکسپلیسیټلی دا سي لکه دلته زه په کمنټ کې تاسو لیکم چې دا څنګه پرینټ کیږي دا چې پرینټ کیږي لکه ایډ ټیک شو او دیږي کې زه لیکم ایډ نو دا په یو ابجیکټ لاړ شي B1 یو B1 لاړ شي او بل لاړ شي B2 او الته آرګومنټ کې دا واخلي دوه ابجیکټ واخلي په آرګومنټ کې او ماته داسې شو کې په دې طریقه باندې دا ایکسپلیسیټلی داسې په دې طریقه دي ټیک شو دا یو ابجیکټ په دې دغه ته لاړ شي ټیک شو سیلف ته لاړ شي او بل په ادر ته لاړ شي ټیک دا او ماته بیا شو نو زه اوس B1 ډاټ شو او B2 ډاټ شو دا زه اوس پرینټ کوم ټیک شو دا سیزونه امر نه کو ټیک دا ریزلټ دا به زمرا کمنټ کما ټیک شو دا سیز به هم کمنټ کما دا امر نه کوم زه اوس ته دا پرینټ کوم چې یو ابجیکټ کې څه ډیټا لاړه دا اوس مکلرین کما نو په دې ګوره په B1 ابجیکټ کې څه پروت دی 10 پروت دی په بل ابجیکټ کې دغه پروت دی 15 پروت دی دا اوس پرینټ کوم اوس ګوره ټیک شو نو ماته بوس څه شو کی ما د بوس 10 او 15 دوان جمع کړو څه راځي یس 25 تراله دا ما د سکو ګوره دا دوان جمع کړه او په 25 کې څه کړه ما د سٹور ټیک شو کته سو وسوای چې په دې بځې ته سی پلس ول نه اخلي دا چې په دې طریقه دا پلس ول نه اخلي دا یار په تاسو پته د پایتون رول دادی چې تاسو د یو سیز نوم ورکوي نو باقي کې به تاسو سپیشل کریکټر دا سیزونه سپیس وغیرہ دا پکې به نه استعمالوي تاسو به صرف انډرسکور یا به تاسو یو هندسي استعمالوي یا به تاسو یو الفابet استعمالوي د دې نه علاوه تاسو څه شي نه استعمالوي نو ځکه موږ دا طریقه کوم ان شاء الله امید چې تاسو اپریټر ورلوډ باندې پوهی شئ اوس ګوره نیکسټ سلاید ته راځئ بدې کې ګوره د دې اډ نه علاوه نور فنکشن هم تاسو استعمالولی شئ نور فنکشن
یو د سب ټرو ډیو او ام یو ال د ملټیپلیکیشن لپاره یا ډیویژن لپاره دا د ایکوال لپاره ته ابجر ګوري چې دا ګریټر دی که ایکوال دی ټیک شو د دې ځای پورې دا تاسو ټول پریکټس کوئ ټول او ما د په کمنټ سیکشن کې بیا یو سیز را لېږئ کم سیز باندې تاسو پریکټس وکړو دا به ټول پریکټس کوئ دا میجیک فنکشن ټیک ده زه اوس ګوره تاسو دا سب نه دی اس یو بي سب په دې به تاسو ټرای کوم ټیک ده نو دلته به زه ولیکم اس یو بي سب دا مې ولیکو ټیک شو دلته ما ولیکو په دې کې به هم تاسو د دې دا ساینونه چینج کړئ په دې کې دې کې به مخکې پلس و اوس مې ماینس کوم نو ګوره په دې B1 کې 10 دی زه به دلته خیر دغه کومه دې کې به زه 40 کوم او دې کې به زه 20 کوم ټیک ده دا به د 40 نه به 20 کې دا ماینس اوس ګوره دا زه اوس پرنټ کوم نو ګوره مخکې 40 بیا د ما 20 ماینس کو نو ما د جواب کې سره کو 20 راکو داسې پکې تاسو دا ټول فنکشن میجیک فنکشن استعمالولی شئ او په دې باندې دې ځای کې به زه ویډیو څه کوم اینډ کې ما خپل لیکچر ټیک ده او زه تاسو اسایمنټ در کوم اسایمنټ به تاسو خامخا سلف کوئ نوټس ته به لاړ شئ دې ځای کې به تاسو اسایمنټ ته ټیک شو دا ټول ستاسو کار دی ټیک ده دا غونډ څیزونه ما ستاسو دپاره تیار کړي په دې ما محنت کړی دی ټیک شو نو محنت د دې نه تاسو پیدا واخلئ دونه محنت ما کړی دی او تاسو مې تیاره نوڼۍ راوړله نو ټیک شو نو اپریټر اوورلوډینګ په دې کې کوېسچن نمبر 1 دی بیسک اپریټر اوورلوډینګ وذ ایډیشن دا به وکئ دې کې به تاسو دغه ایډ فنکشن دا استعمال کړئ اپریټر اوورلوډینګ وذ سبټریکشن دا ایگزامپل به هم وکئ اپریټر اوورلوډینګ وذ سټرنګ ریپرزنټیشن STR دا به هم تاسو وکئ کمپیریزن اپریټر اوورلوډینګ نو تاسو به GT به وکئ نو دا څه کوي کمپیر کوي او ملټیپلیکیشن اوورلوډینګ نو دا به هم تاسو وکئ ګوره MUL به استعمال کوئ دا د ضرب لپاره استعمالېږي دا 15 کوېسچن دي اسان کوېسچن دي د دې نه تاسو سکرین شاټ وباسئ او دا تاسو وکئ سالف کوئ که تاسو نه سالف نه شو ما د کمنټ سیکشن کې راولګئ زه به درته سالف کوم زه به تاسو پوهه کوم خو تاسو ټرای وکئ ستاسو صرف د ټرای نه خبره پاتې ده ټیک شوه ټرای اګین